که یو هلک ته مور او پلار واده کوي خو د هلک خوښه نه وي، مور او پلار پوهیږي چې د ده خوښه نه ده، خو بیا هم مور او پلار هغه نجلۍ ده ته ورکوي، دا څنګه ده؟ یا د دې تر څنګ یوه جنۍ مور او پلار یو ځوان ته ورکوي خو د دې جنۍ خوښه نه ده، رضا یې نه ده. فقها لیکي د بالغې لور د نکاح لپاره پلار ته له لور څخه د اجازې اخیستل ضروري دي. همدارنګه ځوان ته که چیرته په ناخبري کې پلار خپله لور چاته په نکاح ورکړي او بیا پلار خپلې لور ته د دې نکاح خبر ورکړي، لور یې رد نه کړي، دا نکاح صحیح ده. لور یې له بل چا سره نکاح نشي کولی. خو که چیرته دا نکاح لور له اوله نه رد کړي، ویلي وي چې تا خو زه درته ورکړی یم، زه دا نه کوم، نو بیا همدغې خور ته دا حق حاصل دی چې دا نکاح رد کړي او ویې نه کړي. پیغله خبره نه ده مور و پلار په نکاح ورکړې ده، خو چې کله خبر ورته ورسېده غلې شوه، رد یې نه کړه، نکاح صحیح ده. دا جنۍ بل چا سره واده نشي کولی. خو که چیرته یوه ځوان یوه پیغله غوښتله خو دې پیغلې له اوله نه ویلي و چې زه دا نه کوم، ما په نکاح مه ورکوئ، نو بیا مور و پلار په دې نجلۍ باندې جبر نشي کولی او د جبر نکاح د اسلام په مقدس دین کې نشته دی. ځکه نکاح د مسلمان سړي او مسلمانې ښځې په خپل منځي رضامندي سره منعقد کیږي. په نکاح کې څوک کومه بالغه ښځه نشي مجبوره کولی، بلکې په نکاح کې د ښځې رضا ضروري ده. پرته د هغې له رضا څخه که چیرته نکاح وکړی شي نو داسې نکاح به شرعا صحیح نه وي، که ځوان وي او که پیغله وي. همدغه مسئله بحر رایق په 3 جلد کې 110 صفحه کې کتاب النکاح کې باب الاولیاء والاکفا کې په تفصیل سره څیړلي. همدارنګه هندیه په لومړني جلد کې 287 صفحه کې په کتاب النکاح کې. همدارنګه اعلاء السنن په 11 جلد کې 68 صفحه کې کتاب النکاح کې. نو کله چې د یوې پیغلې غوښتنه نه وي، د یو ځوان غوښتنه نه وي، نه دې ځوان ته څوک په جبر سره کومه پیغله کولی شي او نه دا پیغله کم ځوان ته ورکولی شي په جبر سره. خو په تاسف سره باید ووایم چې نن پیغلې د پیسو په بدل کې خرڅیږي، په معذرت سره لکه یو څاروي او حیوان غوندې. د هغه کس نه دیانت ته کتلی شي، نه اخلاقو ته کتلی شي، نه اسلامیت ته کتلی شي، نه کورني ژوند ته کتلی شي، خو چې پیسې یې درلودلې چې 15 لکه او 10 لکه یې باندې کړې، که پیغله د 14 او د 15 کلو مې 50 کلن او 80 کلن ته ور واده کوي. دې مور و پلار نه به د آخرت په ورځ الله رب العزت سخته پوښتنه کوي او د الله په حضور کې به سخت مسئول وي.